بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو په ډیسټریکټ بار ملکان بټخیله کې موجود یو نور خلکو له انصاف غواړي هغه وکیلان برادری نن په خپل د مسلو سره مخ دي نن په بټخیله بار کې دا یو کنونشن کو په دې مقابله زموږ سره د ډیسټریکټ بار ملکان صدر افتخار یوسف زئی موجود دی هغه بعد ملکان د وکیلو په باره کې نن کم کنونشن وشو د خپل خلافت اظهار وکي افتخار یوسف زئی थैंक यू शुक्रिया उस्मान यूसुफ जय साहब नन चूँकि मुंगा द डिस्ट्रिक्ट बार मलाकंड बटखीली और द सब डिविजनल बार दरगाह दोनों यो जॉइंट कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करो ये पागी की खो डेरू मलगरू खबरी हम उकड़े द कन्वेंशन मेन एजेंडा ची कमदा नागा जमुंग सरा द जजेस साहिबानो द कमाए फुकदान दे ځکه چې حالیه جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ چې کم جوډیشل پالیسی کی ماډل کورټس کم انټروډیوس کړی دي نو د هغې دپاره ځان ته یو خپله ججز صاحبان نو اخیستي او هم هغې د پرزنټ جوډیشري نه په ماډل کورټس ته زموږ نه ججز ډیپورټ کړو چونکې حالیه کم پاټا اضلاع چې دي هغه هم چونکې ریګولر شوي دي هغې ته هم موږ نه کافي تعداد کې ججز صاحبان لاړله آلریډي د مخکې نه هم موږ سره ویکیوم وو ویکنسیز کافي حده پورې خالي وو او چې کله پکې پاټا ته هم ججز صاحبان لاړو نو د هغې نه نور مزید هم ججز صاحبان کم شو او د ماډل کورس په حواله سره دا غې نه هم نور ځکه چې موږ سره بټخیله کې یو سیشن جج صاحب او یو دوی ډي جیز چې یو ډي جی په درګۍ کې کار کوي او یو ډي جی موږ سره بټخیله کې دي بټخیلی ډي جی صاحب ته د ماډل کورټ اختیارات تفویض کړو محض پر ډسټریکټ ملاکند باندې اونلی ون ډي جی پاتې شو سیشن جج صاحب د پاره هم د سیول ماډل کورټ اعلان کو هغه هم سیول کورټ سیول اپیلیټ ماډل کورټ شو دغه رنګې په مجسټریټانو باندې هم موږ سره دلته کې یو سینیئر سیول جج صاحب اکبر علي خان چې هغه ایډمنو د موږ د ډسټریکټ بار د ډسټریکټ ملاکند هغه ته هم د ماډل کورټ اختیارات تفویض کړه زموږ سره په پریزنټ ججانو کې څلور 15 ججانو کې 3 ججان الریډي موږ نه ماډل کورټ ته لاړو نو یو مزید نور هم خلا پیدا شوله الریډي مخکې نو موږ سره کمی و د ډي جی صاحب یو پوسټ خالی و او چې کله رانه بل ډي جی صاحب لاړو نو بیا دوی ډي جی پوسټ زموږ سره په دې ډسټریکټ ملاکند کې خالی پاتې شوله موږ د صوبایي ګورنمنټ نه او د های کورټ او سپریم کورټ نه دا پرزور مطالبه کو چې هغې د ججز دپاره نور مزید لا عمل توی کړي او موږ ته د ججز دا ویکیوم چې کم دی چې دا په پبلک ایټ لارج انټرست کې دا موږ سره پوره کیږي وکیل صاحب تاسو خپل کنونشن کې ویل چې صوبایي حکومت موږ سره تعاون نه کوي نو که صوبایي حکومت تعاون نه کوي نو را روان مستقبل کې بیا د وکیلانو بسا کرداري فردر مور صوبایي حکومت موږ سره داسې روان وي یاره چې موږ سره کومک امداد یا جوډیشري سره فنډینګ ریلیز کول د ججانو په حواله سره یا د جوډیشل کمپلیکس په حواله سره د کې هم موږ سره کومک امداد نه کوي نو موږ بیا ظاهر خبره چې مجبور کیږو به وروډون ته بروزو او حالیه ادیه کې عام طور پر هم اسیم سټرایک روان دیو دې حواله سره هم بیا مونږه ان شاء الله چې د یو دغه هم دریغ نه کو سټرایک هم کو وروډون ته هم راځو او احتجاجونه او مظاهره هم کوو وکیل صاحب پرون هم د وکیلا برادرۍ ارتالو نن د کنونشن نو کوم خلکو چې د مقدمات زیر سماعت یا غوډي تاریخ لرازي هغه تاریخ بدلی او زی نو دغه خلکو د پیغام ورکوي ظاهر خبره ده د کنونشن کې موږ ځان سره د پبلک نمائندګي هم ان شاء الله انوایټ کوو پبلک ځکه چې چونکې دا د پبلک انټرست ایټ لارج خبره ده نو دې کې وداغي نمائندگان هم موږ دل ځکه چې دا موږ رازو یا کوم ججز غواړو یا کوم جوډیشل نظام یو دغه غواړو ډانچه غواړو ناغه زموږ مسله نه ده هغه څنګه د ټول پبلک مسله ده هم دغه وجه ده چې نن پبلک چې کم دی یا د کنونشن په وجه سره یا د پرون د سټرایک په وجه سره هغه راغلي دی سخت زحمت تیر کړه واپس لاړه لګي که فرض کا زموږ سره صوبایي ګورنمنت په دې کې د داسې غیر ذمہ دارانه ثبوت نه ورکړي نو نن به دا وخت نه راتلو چې د لیټیګنټ په بغیر څه کار نه واپس کورون ته تلو سخت زحمت به تیرول ګرانو کتونکو دې مقابله زموږ سره یو بل اقبال حسین ایډوکیټ هم موجود دی هغه تم خاص کو چې د نننی پروګرام په حواله باندې په مختصر ټکو کې د خپل خیالاتو اظهار وکړي اقبال حسین صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ملاکنډ سوشل میډیا شکریا ده کوم چې هغه زموږ د لایر کنونشن ته رالل او زموږ اواز چې کوم دی هغه پبلک ته وړاندې کوي او هغه کوم ارباب اختیار دي چې هغه ته ورسي او زموږ پر مطالبه باندې غور کوي. دوی شکریا ده کوم چې دوی په دې کې زموږ سره مدد وکړو او کومک وکړو. بنیادی خبره ده چې عدالتونو بنیادی کار دا چې هغه عدل چې کوم دی ورکړي، انصاف ورکړي او عدل ورکړي. په حیثیت وکیل زمون کم پروفیشنل ډیوټیز چې دي دا هغه سره زمون په دې سیل باندې هم نظر چې خلکو ته انصاف ملو شي او چې چرته هم په دې کې رکاوټ راځي، چرته هم په دې کې مشکلات راځي، زمون وکلا برادری کوشش دا کوي چې هغه مشکلات رفع کړي د فکر. موجوده وخت کې مسله دا راغلي ده چې ماډل کورس جوړ شوی دي، نو دا خو یو ښه خبره ده چې ماډل کورس دي، خو دا هغه سره مسله دا شوی ده چې کم زمون اورډینر کیسز عام کیسونو الریډي خلک چې کله د انتهایی مشکلاتو سره مخامخ او 10 کاله بعد او 15 کاله بعد او 10 کاله بعد د مقدمې فیصله کوي، هغه کیسونه مزید د التوا شکار شول. اوس مشکل دا پیدا شو چې کم ججان زموږ سره وو هغه ماډل کورس ته لاړل، هغه سکونه خالی پاتې شول او کم کار چې بسلو 15 ججانو کوي هغه نن سبا اوس یو جج کوي. یوسف زئی صاحب زه د ملاکنډ میډیا او استاد ټیم ډېر شکریا ادا کوم چې په دې موقع باندې دو زموږ سره په دې کنونشن کې شامل شول او تاسو په ذریعہ سره عوام ته زموږ د اواز زموږ د مشکل لکم د پاره چې مونږ اوس په دې ټیم کې تیریږو کم مشکل لمخه چې مونږ کوو. زه د دې نه علاوه د تحصیل بار درګي د وکلا د ډیسټریکټ بار دا معزز وکلا زه ډېر شکریا ادا کوم او ساتھ هی زه د میډیا هم چې کوم دې شکریا ادا کوم چې په دې موقع زموږ سره دلته او دا کنونشن باقاعده طور پر چې کامیاب شو. څنګه چې جناب صدر یوسف زئی صاحب، اقبال حسین صاحب او نور معزز وکلات او صدا خبر وړاندې کړله چې ازر الن وخت تحصیل بار درګي ډیسټریکټ بار بټخیلا د ډېر مشکل د مخ کوي. ام مشکل سره مشکل د پبلک اټ لارج کم چې داغو د پاره د حقوق خبره ده. څنګه لکه دلته مونږ اینو چې را هغه ته پر وخت په انصاف ولې تاخير کیږي، وجه صدا وجه دا چې د ججانو کمې ده، د جوډیشل کمپلیکس کمې ده. دا هر څه سره چې مونږ ولیدله د ډیلیګیشن په شکل کې د چیف جسټس اف KPK سره زموږ ملاقات شولو او په ډیلیګیشن کې د درګي تحصیل بار بټخیله او دا فاټو هغه چې دا زم شولو نو د جوډیشلی چې کم تعدادو زیاتره هغه ایکسپرت کسان هغه هم هغه علاقو ته شفټ دي چې هغه الته کې برپور دا کار روان کی او خلکو ته انصاف ورکړل شي. لہذا په دې سټیج زموږ سره د ججانو د کمی د وجي د جوډیشلی د بلډینګ جوډیشلی کمپلیکس د بلډینګ د کمی د وجي خلکو ته چې کوم ډېر غټ مشکل دی. نو داغه د خلکو د عوام د اواز چریدو لپاره موږ د تحریک دا روان کړلو چې په دې کې چې کوم دی تحصیل بار درګي ډیسټریکټ بار بټخیل د چې کوم دی باقاعده د جوډیشل کمپلیکس او د مزید ججان چې کوم دی ورکړل شي چې کوم خلا ده کم گیپ ته کم کمی راځي چې هغه چې کوم دی هغه خلا ختم شي او خلکو ته بروخت چې کوم دی انصاف میلاو شي. زه یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم د تحصیل بار درې راغلي زموږ ملمانه معزز او سره ډیسټریکټ بار ملګری زه هغه شکریا بیا ادا کوم چې تاسو موږ ته مخراټ له استاد په وساتت سره د اقامت زموږ د خبره ورسېدله او امید لرو چې صوبایي حکومت او عدلیه په دې کې به زموږ سره پوره کومک کوي او زموږ د مشکل کم د عوام کم چې دننه زموږ کم مشکلات ابدا حل کی. شکریا. ګرانو کتونکو د ملکند بار وکیلانو خبرې تاسو واورېدې، هغه په حکمرانانو باندې واضح کړه چې د ملکند وکیلانو ته کوم مشکلات دي او هغه دوی حل نکړه. موږ نن د کنونشن آغاز د ملکند بټخیل نه وکړو. موږ به دا کنونشن آینده لپاره د ملکند ډیویژن په نور ضلعو کې هم کوو چې تر څو پورې د وکیلانو مسایل حل شوي نه موږ خپل جدوجهد جارو ساتو. خپل کوربه عثمان یوسف زئی اجازه ورکړي. د لوی الله فامان.